أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو رونو اللہ جل شانہ دو نبی علیہ الصلاة والسلام پواسطہ باندے منگتا یو کامل مکمل و پورا دین را کڑے دے د دین او د دنیا داسې یو خبره موجوده نه ده چې په دغه دین اسلام کې د هغې دپاره حل او مسله موجوده نه وي که څه کمی وي نو هغه زمونږ د طرفه وي چې مونږ ترې نه خبر نه یو او یا ځان د هغې نه خبرو نه الله جل شانه نبی علیہ الصلاة والسلام آخری پیغمبر را لېږلی دی او د هغه نه وروستو بل پیغمبر دنیا ته راتلو واله نشته خاتم النبیین نو داغ تعلیمات هم داسی دی چه داغی نرست نور تعلیمات نبرازی قرآن مجیدم آغا کتاب دے چه داغی نرست ببل کتاب اسمانی دنیا تا نرازی نبی علیہ الصلاة والسلام چه کم اعمال کری دی یای ویلی دی پخلی مبارک باندې هغه زموږ د پاره د خپل ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه ده او بیا نبی علیہ الصلاة والسلام د دغه متعلق فرمایلی هم دی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې زما د سنتو اتباع پکار د لازمه د چوکي او زما د خلفای راشدینو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی او علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دوی د سنتو او د دوی د طریقو اتباع او تابعداري وکړي او بیا د عام صحابه متعلق دا فرمایلی دي امت ته تعلیم ورکړي چې اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه کرام دا دستور په شانتی دي پخپل منز کے بعد صحابہ کرامو مرتبو کی لویوالے او وڑکوالے وی لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د ټولو صحابہ کرامو نا غورا او بہتر دے او لوی مرتبه دا عمر فاروق دے حضرت عثمان غنی دے حضرت علی کرم اللہ وجہو دے ابو عبیدہ ابن جراح دے داغه صحابه کرام دی لس صحابه کرام باندې د الله د طرفنا سلام راغله دی او د جنت زیره
چې دې ته د جنت زیره ورکا دا د اوسنا جنتیان دي. دا خپل مقام داغي مرتبه دا او داغي خپل شان ده. نور صحابه کرام داغینه په مرتبه کې رستو خو صحابه دي. د صحابیت په خپل باندې یو ډېر لوی مقام دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحبت کې پاتې شوی خلق او داغي انتخاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحبت د پاره الله جل شانه کړو او داغي صفات د ټولو صحابه کرامو قرآن مجید کې بیان کړي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماهم بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. نبی علیہ السلام او داغه ملګری داسې عجیبه خلق دی چې د کافرانو او د دشمنانو په مقابله کې په میدان جهاد کې کلک او مضبوط او سخت دي، تختیدو ولا نه دي. خپل منځ کې د یو بل سره محبت کوونکي دي، رحم او نرمي کوونکي دي. داغي په تندو کې به د عباداتو او د اعمالو او د منزونو هغه علامات او اثرات مومي ښکاره کېږي بتاته. او بیا داو فرمایل ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. دا خبری د صحابه کرامو دا صفات دا الله تورات کې ذکر کړي او دا الله انجیل کې مخکینو کتابونو کې الله ذکر کړي. نو دغه صحابه کرامو متعلق نبی علیہ السلام فرمایل اصحابی کالنجوم، زما صحابه د ستورو په شانتی دي. ستورو کې غټ واړشتا، صحابو کې په خپل منځ کې غټ واړشتا، خو زما استاد پارا که صحابي د هرې مرتبه ده خو صحابي ده او مونږ ته هدایت راکې. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د کم صحابي لمن دیونی وا په کم یو پس روان شوي نو په صحیح لار باندې په هدایت باندې. زمون په دې معاشره کې مونږ داسې اعمال کوو چې هغه په اصل کې ګناه ده او مونږ عبادت ګڼو. بشمار داسې اعمال زمونږ نه کیږي او داغي وجه اصل کې دا ده چې مونږ په خبر نه یو. جهالت ته ناپوهتیا ده، لا علمي ده. داغي لا علمي په وجه باندې مونږ کارونه کو، نیت هم د ثواب وي او در حقیقت هغه ګناه وي، هغه ناجایز وي. بشمار رسمونه داسې زمونږ دي، رواجونه داسې دي، چا بدعات دي، بدعات د ځانه جوړ شوي څیزونه دي او مونږ ورله د عبادت نومي ښودلی، مونږ ورله د ثواب نومي ښودلی، مونږ ورله د نیکۍ نومي ښودلی او در حقیقت هغه ثواب نه دی، هغه ګناه ده، جرم دی. لکه د دې میاشتې په متعلق چې دا کومه اسلامي میاشت ده سفر المظفر، د دې په متعلق باندې مخکې هم ما عرض کړو چې خلک وایي دا میاشت سپیره ده، دا ټولې وهم پرستۍ دي او د ځان نه جوړې شوي خبرې دي. مونږ باندې دا خبره لازمه ده چې یو عمل کو هغې کې به مخکې د نبي علیه الصلاة والسلام تعلیم ګورو چې آیا څه دی. په خپله نه پوهېږم نو تپوس به کوم د یو پوهه کس نه، د عالم نه، چې دا مسله څنګه ده، دا د ثواب کار دی او که دا ګناه ده. نو دا به ګوري چې نبی علیہ السلام دا عمل کړی یا د دې عمل متعلق نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایلی دي. د دې وجه نه رسول الله مبارک دا وایي چې علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین. تاسو من زما د سنتو اتباع ده، زما د طریقو. نو ګوري به چې نبی علیہ السلام دا عمل کړی
نبی علیہ السلام د دې عمل متعلق ویلی دي چې وی کوي یا مکوي. او بیا دویم نمبر کې بدا ګوري چې خلفای راشدینو دغه څلورو خلفاو دا عمل دا غي په زمانہ کې هغوی کړي کني دی کړي. ځکه نبی علیہ السلام خدا غي متعلق مو فرمایي چې تاسو باندې زما د سنتو اتباع لازمه ده او زما د خلفای راشدینو اتباع در باندې لازمه ده. اوس د نبی علیہ السلام زمانہ کې یو عمل شته نشته، بیا د صحابه زمانہ کې د خلفای راشدینو په زمانہ کې یو عمل راغلی دی، اغي پاغي اتفاق کړي، اغي پاغي باندې اجماع کړي. شریعت کې یو دلیل د شریعت اجماع د اتفاق د علماو د صحابه د ائمه مجتهدینو په یو خبره اتفاق وکي. لکه داغي بشماره مثالونه مونږ سره په شریعت کې شته. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې قرآن مجید د کتاب په شکل کې لیکل نه و، کتاب په شکل کې نه و، خو چې کوم آیتونه به د الله د طرف نه نازل شو نو نبی علیہ السلام به هغه صحابه ته چې هغوی به دا کتاب لیکو، قرآن مجید به لیکو، کاتبین وحی ورته ویل کیږي. د وحی لیکون کی خلق ابه راوغختله ورته به وي دا اولی کوي، پلانی ځای کې اولی کوي. هغوی به د ګټو یا د سرمنو یا د کپړو په ټوټه باندې هغه اولی کوي کې به ښودل. د نبی علیہ السلام زمانہ کې یو کتابی شکل ته جوړ نشو، خو لیکل خو موجودو. بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په زمانہ کې په یو جنگ کې ډیر حافظان صحابه کرام شهیدان شو. نو مشرانو صحابه حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اغوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تووی چې کدا سی جنگونه کیږي او دا حافظان صحابه په کې شهیدان کیږي نو ټول خو حافظان نه دي، نو قرآن مجید به ختم شي. مونږ ته خو لږ لږ یاد دی، حافظان صحابه شهیدان شو، نو بیا به موږ څه کوو؟ نو وی څه چل وکړو؟ چل څه دی؟ وی چل دا وکړه ته خلیفه امیر المؤمنین چې دا حافظان صحابه را جمع کا او دا قرآن مجید پہ اولی کا یو کتابی شکل ته جوړ کا. هغه وی یاره داسې کار څنګه وکم چې نبی علیہ السلام نه دی کړی او زه وکم؟ ځکه هغه خو قدم په قدم د نبی علیہ السلام اتباع کوله. صحابه کرامو د هغې په حقیقت باندې پوه کړ، دلایل ورته وویل، هغه پوه شو چې خدای شرح د صدر وکړه او صحابه کرام یې کېنول او قرآن مجید یې ولیکو، یو کتابي شکل یې جوړ کړ. او په مسجد نبوي کې یو ستن ده، یو برجی ده، هغې ته استوانه عایشه وی، هغې کې محفوظ کېښود. دا وخت تیر شو. اوس دا خو یو عمل داسې و چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې نو شوی، خو صحابه کرامو په دې اجماع وکړه او بیا خلفای راشدینو خصوصا، او بیا دا کار که صحابه کرام، او بیا دا کار که خاص چې کوم دی خلفای راشدینو. کتابی شکل کې د نبی علیہ السلام زمانه کې خو نو، نو ځکه نبی علیہ السلام دا ویل چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، زما د طریقو تابعداري به کوئ او د خلفای راشدینو د طریقو تابعداري به کوئ. دارنګه دا تراوی
چې مونږ په جمع باندې کوو. د نبی علیہ السلام زمانہ کې په جمع باندې تراویح نه دي شوي. 3 شپې نبی علیہ السلام تراویح وکړه، خلق ډېر په شوق کې، صحابه کرام خو عبادت ته په شوق کې. په څلورمه شپه راونوت په دې یاره چې دا تراویح خو سنت دي، واسه نه چې الله پاک ته د خلکو دا شوق او دا مینا او دا جذبه ښکارا دې ته وګوري الله پاک او دا په فرض نه کی بیا به کولای نشي، نو بیا نه کولی. صحابه او بزان لزان نبی علیہ السلام بم کولی، تراویح به کولی، خو په دې جمع باندې دا کوم مونږه په جمع باندې تراویح کو دا څه نه کولی. یا به 2-3 کسان هلته جمع ولاړه وه، 4-5 کسان به هلته ولاړو، 20 کسان به هلته ولاړو، جمع به یې کوله، خو دا یوه جمع نه وه. د ابوبکر صدیق زمانه تیره شوه. عمر فاروق چې وکتل چې دا خلک ټوکړه ټوکړه ولاړ دي، اوس خو هغه یره ختمه شوه، وحی نه راځي چې ګنې دا تراویح به په موږ باندې فرض شي، اوس خو سنت او سنت دی بس، اخوا پکې نور څه نشي کېدی. نو صحابه کرام را جمع کړه او هغې دپاره د تراویح مستقل امام مقرر کړ، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. زنانو دپاره بیل امام مقرر کړ او تراویح د عمر فاروق د زمانې نه 20 رکعاته په جمع باندې شروع شوې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینو کړي، خو چونکې صحابه کرامو ته بیا خصوصا خلفای راشدینو ته الله یو امتیازي شان ورکړو، موږ دپاره هغه سنت را روان دي، موږ یې کوو. او دغه وجه و چې بیا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه قرآن مجید په یو لغت باندې، په یو لب و لهجه باندې هغه ولیکه او د هغې 2 نسخې ولیکلې او د ملک مختلفو اطرافو ته یې خورې کړې، او دا یې چا سره که نور لیکلي هغه ختم کړي یا راوړئ موږ له. که څوک ځان له قرآن لیکي نو د دې نه به لیکي، په دې لب و لهجه باندې به بله لب و لهجه باندې، لکه څنګه چې زمونږ په دې پښتو کې لږه لږه فاصله باندې اصطلاحات بدلیږي، نو عربی کې هم داسې دي. لږه لږه علاقه کې اصطلاحات زمونږ بدلیږي، د هغې هم بدلیږي. مونږ دلته کې یو شانتې پښتو وایو، اپریدو ته لاړ شه، کوواټ ته لاړ شه، لکی مروت ته لاړ شه، ډېره اسماعیل خان ته لاړ شه، ډېر ټکي داسې دي مونږ پې د سره پوهېږو نه. سواد دیر باجوړ ته لاړ شه، ډېر الفاظ داسې دي چې د هغوی بدل دي، زمونږ بدل دي، او دا پښتو بله ژبه نه ده. نو د عربۍ کې هم دقسې دي، بلکې په هره ژبه کې چې د علاقې او څه فاصله بدلېدو باندې هغه ژبه بدلېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې دغه خبره وه، د صحابه کرامو په زمانه او د عامو صحابه کرامو خبره چې کوم صحابي پسې ته قدم دی لاړ شي. اوس وګوره چې مونږ په دې سفر په میاشت کې یو عمل کوو او خصوصا دا ښځې او بوډایګانې کوي، چای ته چوری وایي. دا چوری نه د نبی علیہ السلام زمانہ کې چا کړي، نه نبی علیہ السلام ویلي چې هلکه چوری کوئ، نه خلفای راشدینو کړي، نه خلکو ته ویلي دي، نه صحابه کرام چې څومره دي هغوی کړي، نه خلکو ته ویلي چې چوری وکړي. اوس د نبی علیہ السلام زمانہ کې نشته، د صحابه خلفای راشدین او صحابه کرامو زمانه کې نشتا، دا غي نرستو دا غي شاګردان تابعین زمانه کې نشتا، د تبع تابعین زمانه کې نشتا. نو دا د کوم ځای نه راووته؟ دا د کوم باغ مولای ده چې اوس راغلو مونږ کوو داسې د ثواب یو
او داس د خیراتی دغه مو ته جوړ کړی دی چې دا ډېر یو بهترین عمل دی وروره او چوري او دا ښځې ورته د چورۍ میاشت هم وایي دومره جاهلانې چې د چورۍ میاشت سفر المظفر څومره ښکلی نومې دی خیر هغه خو عامو خلکو لم نه تعلیم یافته لم نه ورځي د اسلامي میاشتو نومونه د تعلیم یافته خلکو لم نه ورځي بوډایګانې ښځې خو لا بیا هم چې کوم دی د عامو سړو نه ښه بدي دي چې د میاشت دا میاشت ورته معلوم وي اوله لومبۍ خوره او دویمه خوره هم خوره او درېیمه خوره اسنیانو میاشت او د چورۍ میاشت نو دا د چورۍ میاشت یې پکې غلط نوم ایښودلی دی د چورۍ میاشت مطلب دا ده چې دا چوري سمه فرض ده دا میاشت د دې چورۍ دپاره ده دا به خامخا کې چوري ما تاسو ته عرض وکړو چې د نبي علیه السلام زمانه کې نه شوي او نه ویلي خلفای راشدینو زمانه کې نه چا کړي او نه ویلي صحابو په زمانه کې نه چا کړي او نه ویلي تابعین او تبع تابعین زمانه کې نه چا کړي او نه ویلي نو دا دین که وروستو را نازل شوی بیا به ټیکي قرآن وروستو نازل شوی د دغې زمانو نه وروستو حالانکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب پټولو زمانو کې بهترین زمانه دا زمانه ده زه چې په کومه زمانه کې یم رسول الله مبارک فرمایي دا بهترین زمانه ده وغد خاره خبره چې بهترین زمانه ده سید الرسل سردار الانبیاء چې په کومه زمانه کې نه به بهتره نه قرآن پکې نازلیږي نو زمانه به بهتره نه د پیغمبر حدیث پکې نقل کیږي نه به بهتره نه بیا یو څه ثم بیا ورپسې زمانه نو بیا به څه چلو شي دا درې زمانې چې تیرې شي ثم یفشو الکذب بیا به دروغ راخواري شي دروغ نو چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي دروغ د ځان نه به خلق خبرې کوي او دین ته به نسبت کوي د ځان نه به خبرې کوي دین ته به نسبت کوي ممکن شته دی عام خلق داسې په ډټایې سره وایي ته به وایې چې دی د شیخ الحدیث زوی دی یو خبره ممکن مشهوره ده غلطه وایي جومات تنګ کا او لار ارته کا ته شو ده بچیه دا درته چا ښودلي او خو سره وایي په حدیث کې راغلي نو ته حدیث پېژنې خدای بنده په پیغمبر دروغ وایي د خدای بنده نبی علیہ السلام من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چا چې ما باندې دروغ وایي د ده ټکانه جهنم دی د ځان نه دې خبره جوړه کړه حدیث دې جوړ کړه حدیث خو نه دی حدیث خو هغه ته وایي چې نبی علیہ السلام فرمایلی په ژبه مبارکه ویلی دی یا یو عمل کړی دی او صحابه کرامو کتلی دی دغه ته حدیث ویلی کېږي دې ته خو حدیث نه وایي جومات تنګ که او لاره ارته که نه لاره تنګه که جومات ارت که خدای دې پوی که لاره تنګه که جومات ارت که لاره په بل طرف لارو باسه په بل طرف لارو باسه جومات ولی تنګې د جومات ځمکه وقف شوې ځمکه ده دا د اسمانه پورې د عرش معلا پورې او لاندې د ومې ځمکې تحت السرا پورې لیکن ته بل څه نشي کولی دا به جومات یي لیکن لار څنګه وباسي ها کله داسې شوي چې بعضې خلکو ځایونو کې جوماتونه جوړ کړي په دې ښاریو کې او په غټو آبادو کې هغې سرکاري ځای کې جوړ کړي هغه د مخکې نه هغه ځای د سړک دپاره چېته وقف شوی یا د بل څه دپاره وقف خلک په جومات جوړ کړي بیا چې حکومت سړک راولي بیا ورانوي نو دغه خیر دی دغه جومات ورانول نه دي دا خو یو ځای چا جوړ کړی او بس وران شي خو چې د جومات ځمکه وقف شو نو بیا به لارې له نه وقف کې بیا دوباره به پکې لار نه جوړې نو دا مونږ یو غلطه خبره مشهوره ده دقسې چې کوم دی نو چوریم په مونږ کې مشهوره ده
د دې دپاره موږ وایو او دا بوډایګانې وله داسې ښکلی دلیل جوړ کي، داسې زبردسته خبره وله جوړه کي، حیران به ورته پاتې شي چې دا عقل که دې چاته په بل څه کې استعمال کړی وی نو عقل خو پکې نشته، کم دی پکې، خو ناقصات العقل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. خو داسې ښکلی دلیل ورله جوړ کي، ته به دوی هلته موجود وی چې نبی علیہ السلام بیمار شو، د دې میاشتې په آخر کې نبی علیہ السلام بیمار شو، او بیا دې مس وروستو یو میاشت را روان دی تر ربیع الاول وی، د هغې په 12 تاریخ یا په 9 تاریخ نبی علیہ السلام د دنیا نه سفر وکړ. نو یې په دې میاشت کې بیمار شو او هغه ورځ تکلیف ورته ډېر زیات یو ورځ راغی، دومره تکلیف ورته راغی چې نبی علیہ السلام جامې له هم بار ته نشو وتی، او د نبی علیہ السلام کور د جومات سره جوخ دی بالکل په یو دیوال، کم ځای کې چې نبی علیہ السلام اوس تشریف فرما دی قبر مبارک دی، نو د هغې سره جوخ جومات دی په یو دیوال، او د هغې سره نږدې محراب دی، کم چې د نبی علیہ السلام د زمانې محراب و نو په هغه ځای اوس هم محراب دی، نو هغه د هغه ځای نه دې ځای پورې مزل دی، یو څو قدمه دي، نبی علیہ السلام جومات ته نشو راوتی. دومره سخت تکلیف چې د دوو صحابه کرامو په اوږو باندې لاسونه واچول او د هغوی په سهارا باندې جومات ته خپې راښکرې خپې په ځمکه نشوې لګولې، دومره زیات تکلیف نبي علیه الصلاة والسلام ته. په دغه حالت کې جمع لوزي. نو د مکې د مدینې منورې منافقان ډېر خوشحاله وو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مړ شي. اوس بوډایګانو ته دا جوړ کړو چې نبی علیہ السلام ته تکلیف ډېرو، نو په دې ورځ لږ ښه شو، لږ شانتې ښه شو. دا د شورو ورځ وه، د بود ورځ وه، نو چې ښه شو نو په کور کې نور څه نه و چې خیرات یې کړی وی. امهات المؤمنین بیبیانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی خیرات صدقه کړی وی، نو څه نه و، نو سړې ډوډۍ په کور کې پرتې وې، سړې ډوډۍ. نو هغې راواغستې او هغې میده کړې او خواږې پکې واچول او هغې تقسیم کړې، خیرات یې وکړ د خوشحالۍ نه چې نبی علیہ السلام نن ښه دی. داسې پیوند په پیوند دا خبره لګولې ده. نو چې کوم جاهل سړی خبر نه وي، دا خو رښتیا خبر ده، وګورئ ډېره زبردسته خبر. نو دې کې علم ته ضرورت نشته، لږ غوندې عقل غواړي که په دې سر کې خاشنه نه وي او دماغ پکې، نو لږ عقل غواړي چې یو طرف ته مونږ سیرت ګورو د پیغمبر علیه السلام، نو په پوره زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مړه خېټه ډوډۍ نه ده خوړلې، او بل طرف ته په کور کې ډوډۍ پاتې کېږي، شکور د ټوکړو ډک دی، د سړو ډوډو ډک، دا عقل اخلي. یو طرف ته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی چې 2 میاشتې کله یوه میاشت زمونږ په کور کې د اخلي پخلي دپاره اور نه دی بل شوی، د ډوډۍ پخولو دپاره، د انګولي او ترکارۍ پخولو دپاره زمونږ په کور کې اور نه دی بل شوی. نو خورئي ته تپوس وکړو، نو بیا تاسو ګزاره پسې کوله؟ زندگی مو څنګه وه چې ډوډۍ م نه پخوله او ترکاري م نه پخوله، نو څه ګزاره؟ نو هغې ورته وی بالاسودین، په 2 څیزونو باندې چې یو کجوري دي یو اوبه، یو څو دانې کجوري به مو وخوړې، اوبه به م پسې وڅکلې. میاشت 2 میاشتې د رسول الله مبارک په کور کې داسې حالت تېر شوی دی. نو سړی ډوډۍ به پاتې شي؟ سړی ډوډۍ کوم ځای پاتې کېږي؟ سړی ډوډۍ خو زما او ستا په کور کې پاتې کېږي. موږ اسراف والا خرچ کوو، اسراف والا. که چا ته خبره وکړه چې هلکه دونه ډېرې ډوډۍ، دا مړه شومبې بخیله ته شومې، زیاته ډوډۍ هغه سړي له پخول پکار دي چې د هغه د مېلمنو د راتلو امکان وي.
یعنی ملمانه براشي بیا به هغه وخت کې تکلیفي دا زیاته ډوډۍ دا زموږ په کورونو کې اکثر پاتېږي بیا په خلک واګانو ته بوتاوه کوي خوشتي کې بیا په بوتاوه کوي نو د نبی علیہ السلام کره سړی ډوډۍ د کم ځای نه پاتې شو او بیا هغه بیبیان ومږلي او معدې کړي نو معده کولی سره خو داسې به ورکړی وی چې دا اول خو پاتې نه وي خو زه پاتې شوې زه ستا خبره مې ومنله نو دا ټوکړه ټوکړه به تقسیم کړی وه که نه یاره غریبي خو د ټولو خلکو وه په هغه زمانه کې صحابه کرام هم غریبانه دا یو منګړت خبره ده د ځان نه جوړه شوې خبره ده حقیقت داسې نه دی یو تاریخي روایت کې دا خبر راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته تکلیف ډیر شو نو د مدینې منورې منافقانو خوشحالۍ اظهار وکړو او هغوی ولګېدل خیرات یې وکړو چې نبی علیه الصلاة والسلام نه به مړ شي موږ به اخلاص شو هغوی د خوشحالۍ نه منافقانو او یهودیانو دا عمل کړی دی اوس ته زمونږ د زمانې بوډایګانو چوري جوړه کړه او د بیبیانو د امهات المؤمنین طریقې ته جوړه کړه د منافقانو ته من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د چا سره مشابهت د کم قوم سره اختیار کړ د قیامت په ورځ به دا د هغوی سره پسې دا سړی د هغوی د حساب زمانې تېرې شوې زمانې تېرې شوې 40 کاله زه دلته وغږېدم او همدا خبره همیشه کوم بیا هم چې ګورم موږ کره څوک چوري راوړي یا خدای دې پس پوی که دا څه په قهر اخته څوک وایي یاره خو د خوراک شی دی موږ نو خدای دې غر کړه ورشه مټایان راوړه که ته چې ما کره چوري راوړې نو یو کریټ مڼې راوړه که نه او چې خیرات کې نو یو من وریجې پخې که که نه نقدې پیسې چاله ورکه که نه په چورۍ کې خیرات راغی او زه خو لا دا خبره ورسره کوم تاسو خیال وکئ دا د دې ډوډۍ بېادبي هم ده ډوډۍ دې پخه کړه او بیا ورته ولګه مږې دا خو بېادبي ده د ډوډۍ خو به احترام کې احترام د پیغمبر علیه السلام طریقه دا ده سنت دا دي وایي چې ډوډۍ کېښودی شي که نه دستخار باندې ډوډۍ راغله وینګولی نه دی راغلی نو د ډوډۍ احترام دا دی چې یو نوڼۍ ته راماته که د انګولي انتظار مه کوه سپوره نوڼۍ خولې ته واچوه دا د ډوډۍ احترام دی یو پوټې د ډوډۍ پریوزي هغه راوچته وه دومره احترام نبي علیه السلام د ډوډۍ ذکر کړی چې ته ډوډۍ خوري او یو نوڼۍ د نه ښکته پرېوته او په خاورو کې پرېوته راوچته یې که هغه خاورې ته لر که صفای کا او خولې ته یې واچوه ویې خورو مچ دې په پیالۍ کې پرېوت یا په اوبو کې یا په شربت کې نو که په ګرم سیس کې نو پرېوتی په یخ کې پرېوت نو یو غوپه ورله بله ورکه ویې غورځوه اوبه پاکې ډسکې ځکه د ده په دې یو وزر کې دوا ده په بل کې جراثیم دي نو دی هغه د جراثیمو هغه طرف ظالم چې کوم دی وړاندې کوي داسې په اینټه پروت که تاسو وکتل ګیلاس کې نو دا هغه د جراثیمو طرف وزر چې کوم دی وړاندې کړی نو ته پکې دا بل وزر هم ور ډوب که چې هغه جراثیم د دې سره ختم شي رسول الله مبارک فرمایي زه نه بیا هغه اوس که په ګرمو کې نو که په چیو کې پرېوت نو هغه خو پکې هسې هم ډوب شوي بیا په اینټه نه وي پروت هغه ګرمو چیو دی په دې بل طرف بیا راغلی که دی بیا زور کوي چې زه اوس وتښتم تښتېدی شي نه نو بس هغې نه هغه مچ لر که او سکې ولې په دې چیو کې اوبه دي د خدای نعمت دی خواږه دي پکې د خدای نعمت دی پی دي پکې د الله تعالی بهترین نعمت دی بهترین نعمت نو دقه رنګې دې ته سوچ وکړه چې د دې احترام بکې او ته چې مګې امیده کوي نو دا د احترام ونه کړه دا تا د ډوډۍ بېادبي وکړه دا د ډوډۍ بې احترامي وکړه نو لږ نران شئ په دې خپلو ښځو دا چوریانې منې کړي او اوس خو پکې ښځو دا دغه جوړ کړی دی کویدن چا کړي
یو پکې د اختر جوړه ده، یو پکې د لوی اختر جوړه ده، یو پکې د شوقدر جوړه ده، یو پکې د چورۍ جوړه ده، یو پکې د چورۍ جوړه ده. چورۍ جوړه به مړي دا په تاسو لا بیا راوړي چې شابه بیا لک لمو چې دا کویدن کړی ده نو جوړه راوړه، بل اوس خو چوری ده نو چوری وکړي وروره دا چغزۍ مغزۍ پکې کېدي او کوپرا او ته وړه وړه کي او ټوکرۍ په سر کې وروره د چورۍ او د جوړم پکې دغه داسې جاهل قوم حیران به پاتې شي. خدای ته وګورئ دا که د عبادت په نیت کوئ نو بدعت دی، ګناه کبیره ده، ګناه کبیره ده بدعت. هغه عمل چې نبی علیہ السلام نه کړی نه ویلي نه صحابه وکړی نه خلفای راشدین وکړی او مونږ د ثواب په نیت کوو نو دې ته وایي بدعت او دا حرام دي، گناہ کبیرہ دے نظام ساتھی. اللہ دے مونږ ته عمل نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.